نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بنیادی شیزونه دو دي، عقاید او اعمال. د دې معنی دا ده چې د شریعت اجزا، د شریعت بنیادی او اهم اجزا دا دو دي، عقاید اعمال. په دې دواړو کې د اعمالو په نسبت باندې عقاید دا ډیر زیات اهم او ضروری دي. اعمال هم ضروری دي، څوک د اعمالو انکار نشي کولای، خو د عقایدو په نسبت باندې اعمال دا کم دي او د اعمالو په نسبت باندې عقاید دا ډیر زیات اهم او ضروری دي. کله یو انسان عقیده ټیکوي او عقاید د ټیکوي او په نامه اعمال کې یو نیک عمل هم د دنوي، د انسان به ان شاء الله بیا هم جنت ته ځي. او که څوک داسې وي چې هغه په نامه اعمال کې اعمال ډیر زیات وي او د عقیده خرابوي، نو دا انسان جنت ته نشي تللی. د اهم شی بنیاد او اصل هغه خراب وي، نو د اعمالو په زور باندې جنت ته نشي تللی، بلکې د چا چې عقیده ټیک وي هغه انسان کامیاب ده، او که د چا عقیده خراب وي دا انسان دا ناکام ده. نو عقیده د اعمالو په نسبت باندې اهمه او ضروری ده. د الله تعالی نظام وګورئ چې د عقیده محل دا زړه ده او زړه یې جوړ کړی ده، او د اعمالو محل د الله تعالی د انسان ظاهري جسم جوړ کړی ده. شیخ طریقت استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله بار بار دا خبره بیانوي، وای په دنیا کې چې کوم یو شی ډیر زیات قیمتي وي، د هغه قیمت زیات وي، مرتبه زیات وي، نو د هغه محل د هغه د خودلو ځای هغه دومره زیات محفوظ وي. نو عقاید چې کوم دي دا د اعمالو په نسبت باندې ډیر زیات محفوظ دي، ډیر د قیمت والدي، ځکه الله تعالی د دې محل زړه جوړ کړی ده. او اعمال د عقیده په نسبت باندې دا کم ضروری دي، ځکه الله تعالی د دې محل چې کومه ده دا ظاهري جسم جوړ کړی ده. د اعمالو محل دا ظاهري جسم ده او د عقیده محل چې کومه ده دا زړه ده. که چیرته د انسان د ظاهري جسم نه د اعضا نه بعضې اعضا کټ شي، دا انسان بیا هم ژوندی پاتې کېدلی شي. که د انسان لاس کټ شي نو دا هم بیا ژوندی پاتې کېدلی شي. که پښې کټ شي بیا هم ژوندی پاتې کېدلی شي. که سترګې ووځي بیا هم ژوندی پاتې کېدلی شي. که غوږې کټ شي یا پوزې کټ شي بیا هم ژوندی پاتې کېدلی شي. خو د زړه داسې ده، که چیرته د زړه د اجزا نه بعضې اجزا کټ کړي نو د انسان کله هم ژوندی نشي پاتې کېدلی. نو بالکل د عقیدې صحیحوالی دا د هر انسان لپاره دا ضروری ده چې هغه خپل ایمان او خپل عقیده دا صحیح کی. او بیا غیر عالم د عوامو په نسبت باندې عالمان او طلبه دیتا د عقیدې صحیح کول دا ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې مقتدی ته هم د عقیدې زده کول، عقیدې صحیح کول دا هم ضروری دي، او د مقتدی په نسبت باندې مقتدا د دې عقیدې صحیح کول دا ډیر زیات ضروری دي. که چیرته د یو مقتدی عقیده خرابوي، د دې عقیدې په وجه باندې د امام او د نورو مقتدیانو په منځ باندې هیڅ اثر نه راځي. او که چیرته د مقتدا عقیده خرابوي، نو د دې مقتدا په وجه باندې د ټولو منځ کوونکو د ټولو مقتدیانو په منځ باندې فرق راځي. ځکه عالم او مقتدا امام ته د عقیدې صحیح کول دا ډیر زیات ضروری دي. او د عقیدې په حواله سره یو اهم کتاب عقیده طحاویه د دې شرح استاد محترم لیکلی ده، شرح عقیده طحاویه. ان شاء الله په ترتیب سره په نمبر وار موږ د دې عقاید بیانو، او دا بنیادی او اهم کتاب ده. په موږ اهل سنت والجماعت درس نظامی کې د دې کتاب دا هم پڑھاو کیږي، او د عقاید په لحاظ سره دا یو بنیادی او اهم کتاب ده. دعا کوي چې الله تعالی موږ ته او تاسو ته په دې عقاید باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او ماته هم د دې عقاید د بیانولو توفیق را نصیب کړي.